الله تعالی یو زمانه کې فرشتو ته او شیطان ته حکم وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ الله شیطان ته حکم کړي او فرشتو ته حکم کړي آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټول سجده وکړه الا ابلیس سجده ونه کړه ابا واستكبر وكان من الكافرين د انکار وکړو تکبر وکړو وكان من الكافرين د الله په علم کې د مخکې نه د کفارو نه کافرانو نه مونږ خو وایو دا یو واقعه وه چې الله حکم وکړه فرشتو حکم ومنه شیطان ونه منه دا یو واقعه و یو زمانه کې تیره شوې ده خو علامه ابن قیم رحمه الله وایي چې نه دا قیامت پورې ټولو انسانانو ته دا واقعه متوجه ده هغه څنګه هغه وایي داسې چې نن هر پلار آدم دی بني آدم دی او هر بچی ته حکم دی چې د پلار سره احسان وکړه د پلار ادب وکړه کم بچی چې د پلار ادب احترام او احسان وکړه دا بچی فرشته ده او که نافرماني وکړه دا شیطان دی ځکه الله حکم کړی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ټولو فرشتو وکړه او ابلیس ونه کړه انکار یې وکړه نو چې څنګه انکار وکړه دا لعنتي شو اوس دا حکم هر بچی ته دا راجع دی هر بچی ته وایي چې ستا دا پلار آدم دی بني آدم دی د پلار تابعداري وکړه د پلار سره احسان وکړه د پلار خدمت وکړه نو چې کوم بچی د مور پلار خدمت کوي دا فرشته ده خبره یې منلې ده او چې نه کوي دا شیطان دی د امت هرې ښځې ته دا پیغام دی چې د خپل خاوند سره ښه سلوک وکړه خاوند راضي وساته خوشحاله وساته د ده تابعداره جوړه شه کمې ښځې چې د خاوند خبره ومنله او د هغه عزت په عزت وساته او خاوند ترې خوشحاله و دا ښځه فرشته ده او که د خاوند سره یې بد اخلاقي کوله نو دا بیا ابلیس ده دا شیطانه ده هر شاګرد ته حکم دی د خپل استاد خبره منه د خپل استاد ادب او احترام او قدر کوه نو که شاګرد د استاد خبره ومنله تابعداري وکړه نو دا شاګرد بیا فرشته ده او که نافرماني وکړه دا بیا ابلیس دی هر مقتدي ته حکم دی چې د خپل امام د خپل عالم د خپل مشر قدر او عزت کوه کم مقتدي کم امی چې د خپل امام د خپل عالم د خپل مشر قدر او احترام وکړه دا بیا فرشته ده او که ناقدري وکړه پروپیګنډه وکړه بېعزتي وکړه پلان او سازش یې جوړ کړه او د بېعزته کولو کوشش وکړه دا بیا ابلیس دی د قیامته پورې ټول انسانان په دې خبره کې علامه ابن قیم رحمه الله وایي دا ټول امت ته دا حکایت دا راجع دی مونږ خو یو واقعه وه تېره شوه شیطان سجده ونه کړه فرشتو سجده وکړه خبره وه ختمه نه علامه ابن قیم رحمه الله وایي خبره نه ده ختمه شوې خبره ختمه نه ده دا هر بچی ته دا خبر راجع ده دا بچی خو نن بچی دی سبا به دا پلار جوړیږي داسې ده که نه ده لکه دا شاګرد خو نن شاګرد دی سبا به دی استاذ جوړیږي دا ښځه نن انګور ده سبا به خواښې جوړیږي نو که چا هم د خپلو مشرانو قدر وکړه د علماو عزت وکړه او د خپل مور پلار قدر عزت یې وکړه نو چې دی سبا له پلار جوړ شي که نه نو بیا به د ده کشران او د ده بچي د قدر او احترام کوي چا چې د خپلو استادانو عزت وکړه احترام قدر یې وکړه نو سبا به د ده شاګردان وي بیا به هغې د دوی قدر او احترام او عزت کوي کمې ښځې چې د خپلې خواښې وسخر د مور پلار قدر او احترام وکړه دا ښځه به سبا له بیا خواښې شي نن انګور ده او سبا به خواښي نو بیا به د دې انګور د دې کشران هم د دې قدر او احترام کوي نو چې چا خبره ومنله چا تابعداري وکړه چا احترام قدر او عزت وکړه د فرشته د فرشته او که ناقدري او نافرماني وکړه حکم یې ونه منه استاذ ته نیغ شو امام ته د جومات په اور کې ولاړو عالم ته تنګ دی پلار مور ته تنګ دی ښځې نه خاوند په اور کې ولاړ دی
نو دا ابلیس، دا شیطان، ځکه ابلیس خبره نه ومنلې. او که ویې منله تابعداري وکړه او دا ترې راضي و خوشحاله و، نو دا بیا فرشته ده. ګورئ الله ترې راضي دی، خوشحاله دي. زما وروڼو داسې ژوند تېر کړئ لکه د فرشتو په شان دی. داسې ژوند مه تېروئ لکه د ابلیس په شان هر ځای کې انکار ونه کوئ. د الله خبره یې مو نه منله. ګوره قیامته پورې لعنتي دی، قیامته پورې لعنتي، او ځان له ملګري پیدا کوي شیطان، او همیشه به جهنم کې پاتې کېږي. بیا الله دې امتې وساتي. نو هر انسان چې الله د عقل ورکړی که نه، د دې دپاره ورکړی. دا واقعا هم قرآن کې الله فرمایي دا د عبرت دپاره ذکر کېږي. لقد کان فی قصصهم لعبره. د شیطان دا واقعو، د فرشتو دا واقعو، د آدم علیه السلام دا حکایت الله ولې ذکر کوي چې دې انسان عبرت والی سوچ پیو کی. ګوره یوه سجده و شیطان انکار وکړ، یوه سجده. او زما ستا بچی او زما ستا زنانه 5 وخته منځونو کې اکثر 5 واڼه ونه کوي، کله 2 وکړي او 3 ونه کوي، کله 3 وکړي 1 ونه کوي، کله صرف د جمعې هغه وکړي. نو شیطان په یوه سجده باندې چې دومره لوی عبادت یې د الله کړی و، په یوه سجده باندې الله مردود که، لعین که، وی شړه د خپل رحمت نه. نو چې زما ستا بچی یا موتا په خپله مونځ نه کوو، او د ورځې دا یو مونځ کې څو سجدې راځي؟ د سهار مونځ 4 رکاته دی که نه، او هر رکات کې څو سجدې وي؟ 2. ټیک ده؟ نو سهار څو سجدې شوې؟ 8 سجدې شوې. نو که یو سړی سهار مونځونه کوي، دا د 8 سجدو نه انکار کړی دی. ماسپښین 10 رکاته مونځ دی، هر رکعت کې 2 سجدې دي، نو 20 سجدې شوې. ماسپښین مونځ چې یو کس ونه که، نو د 20 سجدو نه د انکار راغی. مازدیګر بیا د 8 نه، ماښام بیا د 10 نه، او دغه رنګې ماسوتن بیا د 18 سجدو نه انکار. دا د یوې ورځې د مانځه دا حال دی. شیطان یوه سجده نه ده کړې، الله ورته په قار دی، په غصه دی، دی لعنتي جوړ شوی. نو زما وروڼو خپل بچي خپل زنانه او په خپله سوچ کوي دې خبرو ته. څوک هم دا خبره مني د فرشته ده، بس نه مني د شیطان د ابلیس. نو دغه قطار کې به ځان نه راولئ.